یو کو چې دا یو کو ویل منګه تی په ورمنډه کلاګه کې مستاب کله کوم ونیو ته ما چم ته قابو کړل تا بریک کې ناس وي تا چیس کو دفتر کې جاډه شو دا شور سا شو ته براوته په کار چې چلو شو تا خو بدون نه کړی چې دا ماشوم خو تا په موټر کې شولې تا خو هسپتال ته رسولې وکړم سکولونو صرف دا خبره خو نه چې هغه خپل پیسونه اخلي چې حکومت نه دا مطالبه کو چې زما تزوی قاتل ته ماته میلاو شو که میلاو نشو نو زه به خودکشي کوم زه به په چوک کې منړ په چوک ځان سېزم زړه تش کا خپزو چغو راته و جاړه زه دې نن نه رامنې کوم چې ما جاړه نه چې قوم له یو معیاري تعلیم ورکول دي صرف او صرف تجارت ته او دغه چې کوم دی کپونه راوړي په 100 او په 200 روپۍ کپ په بازار کې عام خرڅيږي د مور او پلار خوشالولو لپاره چې کوم دی ماشومان له کپونه په لاس ورکي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او د بدقسمتۍ نه بیا د یو پښتون په کور باندې د شین اسمان تندر راغورځېدلی دی. د 15 کالو د ماشوم زوی چې هغه د ګولۍ ښکار شوی دی او بیګا د شپې په هغه باندې په هریچند جمال آباد کې خاورې اورېدلې دي. خو یو ډېر د عجیبه نوعیت کیس دی او دا کیس دا خو نن دا قیامت په ده باندې راغلی دی خو دې کې د ټولې معاشرې لپاره د خطرې یوه ګنټي هم بجاو شوې ده. تفصیلات ستاسو مخې ته راوړم چې څه شوي دي. د دغه سلمان الک والد صاحب دی د هغې تره دی د کلي مشران ولاړ دي سره به څه خبرې کوو. څه ګل دی جي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د راتلو دلته ډېره مهرباني. زموږ سره خو یو دا زیاتی وشو چې زما زوی سهار د کور نه ووتو او سکول ته لاړلې. اولته کې په سکول کې چې کومه دی بیا ورسره داسې واقعه وشوله. زوی تپوس ترنه کوم چې زوی دی په 9م کلاس کې زوی مې په 9م کلاس کې و. سبق یې چېرته وي؟ په علامه پبلک سکول کې اقبال پبلک سکول. دا چېرته دی؟ دا د مندڼي کې دی د باړیبان روډ باندې. د باړیبان روډ باندې. دا ماشوم په ګولۍ لګېدلی دی؟ دا جی هغه ماشومان دا خبره وکړه چا چې راوړی وی چې دا دوی دلته کې بریک شوی دی. د بریک دوران کې دوی چې موږ بریاني راوړله او هغه موږ وخوړله. هغه ماشومان ملګرو ماته ویلي او بیا دوی دواړو په خبره باندې تو میاو راللې. بس ویل دوی موږ خلاص کړو یو بل باندې لاس ماس واچولو او موږ خلاص کړو. د هغې باوجود دا لک ویل کمرې ته ننوتو او ویل تمانچه راوکړله او ناراستي ونه کړه او مخامخ یې ویل چې کومه دی دا جو کو ویل منګه تی په ورمنډه کلاګه کې مستاب کله کوم ونیو ته ما چم ته قابو کړل او هم ورسره او دی وکی وسادان پته نګی شي او سکول عمله چې کوم دی په کوم ځای کې څوکیدارو نو بیا چې کوم دی نو دا شوی دی بیا دا قلاره خبرې کوي بیا راوته دی بیا بار چې کوم دی مرګرو ته وی چې بس ما ورسوي هسپتال ته ټیک نه یم موټر سایکل کې نه ولې دی او بیا جمال آباد هسپتال ته راوړې دی. دا چې ډس کړي دی جی دا لک په کم کلاس کې دی؟ دا په لسم کې دی. لسم کې دی لکه دواړه کلاس فیلوز نه دا زما د زوی په نهم کې دی او دا بل په لسم کې دی. خو د دوی دا واقعا بار د بریک ټیم کې شوی دا په سکول کې بار دا کوي پارټي کوي بلکانس بریاني خوري بیا دی وخت شوی دی بیا د الک تل خپل کمرې ته نوته دی هغه نه پسې تمانچه د لسم د کمرې راغی او دا پسې ورغلې دی دا بیا به خلاص کړي دی لکانو بداسي داري کې شته دی. دا څه معلومات د تشته چې دا واقع د سکول په بلډینګ کې دنن راغلی دا بهر راغلی دا په سکول کې دن راغلی سکول کې دنن راغلی دا چې کله استا زوی په ګولۍ لګېدلې دی نو ماته خو داسې هم څه معلومات راغلي دي چې یاره وایي هغه هلکانو ته ویې چې کور کې ووایي چې د اکسیډنټ کړی دی. یاره داسې خبره چې کومه دی نو دلته کې اوسو دا خو زنانه دي ماشومه جنۍ وایي یوه زنانه ماشومه راغلې وه هغې ویل چې لکه سکول کې به ورسره وه اوس ماته پته چې څوک وه. مقصد مې د خبرې دا دی دا سوال مې ځکه وکړو چې لکه دی په دغه ټایم کې دونه په خپل هوش او حواس کې و چې لکه دونه خبرې واو دا خبرې کولې هغه یو ماشومه و چې ویل چې زما دا بسته او زما دا موټر سایکل به کوم تاسو خپل کور کې ودروئ او زما مور که خبره شنو پلان ورته بوشي چې ډنه کړه خپل ما دی هسپتال ته وړې دي. نو زه په دې معنی بیا د هسپتال د واقع نه د هسپتال پورې څنګه را رسیدلې دي؟ هسپتال نه دغه ځای نه بیا په موټر سایکل د لکانو راوستې دی کنه جمال آباد هسپتال ته راوستې دی او دوی ځنه بیا چې کوم دی کوم لکانو راوستې دغه یو زما خل دی سهیل نوم دی دا د کلاس پیلوز دی دا اوس زما خل دی مرګری دی چې اوس کلاس پیلو دی کنه هم لسم کې دی یو سره د مالک لازوی د بل یو ولک دی سره د مالک دی چې چا زوی دی یو څنګه دی دوه کسان راکینه ولې د موټر سایکل یو چې یو بل کینه ولې دی بل په شاته ناس دی تاسو بل کوم جی ماشوم په ګولۍ باندې لګېدلې دی کنه او زما خیال چې د خي سایت ته د زړه نه لاندې د غزې باندې لګېدلې نو دا به په موټر سایکل باندې راوړل کانو
دا به مو هسپتال ته هلکان په موټر سایکل راوړی جي سکول کې ګاډي نو نو دا پته ماته نشته چې زه په دې باندې دغه مت انتظامیه نه او د پرنسپل نه چې تاسو د ټیک د تا بریک کې ناس وي تا چیس کو دفتر کې جاډه شو دا شور ساس شو ته براوته په کار چې چلو شو تا خو بدون نه کړی چې دا ماشوم خو تا په موټر کې شولې تا خو هسپتال ته رسولې وکړه موږ دنه دا لغه نو کې دې شي خدای پاک زما د زوی بچ کړی وي په ټیم رسیدلې وي د دې سکول او د هسپتال څونه فاصله ده دغه منډنۍ ده جی او دا جمال آباد هسپتال دا هسپتال 1 کیلومتر کنه ها 1 کیلومتر دغه او شان په دی. دې کې خو داغه نه ډېر پوره وینه تللی دی دوران کې بل دا چې په موټر سایکل هم بیناست او دا نو ماشوم چې خبرې کولې چې کله دلته کې بری پاټک په دې چوکۍ باندې موږ د پیر صاحب د کور نه مخکې به چوکۍ ده هسپتال د پارم سره په دې څنګه ورړو دغه وخت کې به د سر کې خدو وکړو به خبرې نه دی کړې دغه ځای پورې ول دا ټیکو په خبرې کولې شو دي صحیح تاسو له بیا راځم سوي ما یو ډېر غټ سوال دا پیدا کیږي چې سکول دی کنه خامخا گاډي و پکې ولاړ او فرض کې گاډي د دې سره خپل نو چرته کې دا سی واقع وشي خلک په لار باندې چرته کې گاډي ودرې د چا واقع کې دا واچي کنه او دا ماشوم په ګولې لګیدل په موټر سایکل باندې دوی کې نو لیدو دې ځای راوړل نو استاد ذهن سو دا خو جی پهله خبره خدا دا چې دا غټ غفلت چې کوم دی د پرنسپل نشه هر سکول سره خپل بس یا گاډي خامخای د ماشومان په کورونو ته وړي یا راوړي ټیک شو نو که تا سره بل سنو د خپل گاډي خو تا سره ولاړ دی کنه ټیک شو که دام نو ته چې د امبولانس ته کال کولی شي بل څه ته کولی شي اوس دا ماشوم چې دی خپل ملګرو په موټر سایکل کې اچولې دی په موټر سایکل راوستې دی د هسپتال ګوره غټه وجه خو دا د انسانیت ته که نه د سکولونو صرف دا خبره خو نه چې هغه خپل فیسونه اخلي دا فیسونه چې تا اخلي ته به یو پوره سیسټم چلی خلک په چلی ته به ګاډي ساتې ته به بس ساتې ته به چې دی داسې ایمرجنسي حالاتو دپاره به ته خامخا څه ناسه ساتې بله خبره دا ده چې ستا انتظامیه ده تا د سکول کې ماشوم وجلی کېږي ستا نه بیا چې دی قاتل هم وځي ته بیا هغه ماشوم چې کم زخمی شوی هغه هم نو ځینوي آیا دا سکول صرف دې لپاره چې ته به صرف فیسونه اخلي خپل جیبونه به ډکې نه نو دا خو د انسانیت خبره نه شوه انسانیت تا ته دا خبره کوي هر دغه لپاره ښه د دې نه علاوه هر انسټیټیوشن کې خپل یو فنډ دی دوی د ایمرجنسي دپاره ساتلی چې یاره کاسې مثال ایمرجنسي خو هر ټایم راتلی شي نو اوس که دا ماشوم ښه بچ کېدی شو خو چې د دوی هغه انتظامیه سیسټم ښه برابر وي دوی ګاډی پرووایډ کړی وي یا چې دی بل څه ګاډی وي د سره خپل پرنسپل سره خپل ګاډی خپل نه وي د د لار به رانیولې وي لار به گاډي رانیولې به دا رسولې نو د سکول ماشومان یاره چې هغه په خپل هم پاتم نه هم کې سبق وای هغه یو چې دی ګولې لګېدلې ماشوم په موټر سایکل باندې وړي هغه چې دی هسپتال ته رسي دا خو یو ساده سوال هم د دې خلکو نه عوامو نه چې دا هغه ځای پورې د دې نه وینه ځي نو دا ژوندی پاتې کېدی شي ټیک 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 خبره ښکلې مو کړه ښه دا راته ووایئ چې دا ستاسو څو بچي دي ټول دا زما څلور بچي دي څلور بچي دا ټولو مشر او کشر غونډو کشرو ښه د غونډو کشر صحیح ده ښه د هغې نه علاوه چېرته به دې بېګانه را به دې خو بخیر تا ته سوچ ټیم هم نه میلاو شوی خو چېرته به دې ذهن له دا راغلي چې سکول ته تمانچه څنګه راغله نو زه دغه خو زه ووایم هم که نه چې دوی تمانچه څنګه لاړه څوکیدار ولې سکیټ کې څوکیداري نه کوله دا څنګه دا کېدله دا دنده کودو او بیا چې کوم دی نو څوکیدار دا نک د دوی نه بیا ووتو څنګه په کوم دغه ته لاړې دي خو دوی کنټرول نه کو به زه ټیک دغه لیونی او چې بله م ولمه خلک ته مخه وکړله هر سړی د مرګ نه یېرېږي خو دوله خو په کار شي ته که دغه غوبل دی چې ته ماشوم एकदम راچوت کا او هسپتال ته ورسوه چې دغه کېږي ته بیا لږ هسپتال ته نه راوړي ماشومان یې بیا په خپل منځ کې په موټر سایکل باندې راکېني او راوړي او بیا تر وروسته یا پسې راځي او یا پسې مخکې راځي نو د دې اوسو موږ ولا څه وویو څه دغه وشو موږ دا گزارش کوو چې موږ ډېر کمزوري او غریبانه ني چې حکومت نه دا مطالبه کوو چې زما د زوی قاتل ته ماته میلاو شو که میلاو نه شو نو زه به خودکشي کوم زه به په دې چوک کې منړي په چوک کې ځان سېزم که ځان به تېر لړم او ځان به سېزم ما له به زما د انتظامیه نه دا دغه دی چې زما له خپل قاتل راکړي زړه تش کا ښه په زو چغو چغو راته وجاړه زه دې نن نه رامنې کومه چې مه جاړه ښه راته وجاړه او د هغې وجه دا ده چې که ستا د جړا نه چېرته کې دا نور خلک راویښ شي او دا معاشره راویښه شي او ستا د دې جړا د وجه نه انسانیت کار دی دا کوم مسلماني ده ته زما د دوی نه پیسه مالي بیا دغه مالي سلمان به څه خوبونه لیدل چې لسم به پاس کوم او زم به ایف سی به کوم او بیا به انټر ټیسټ او ایټا به ورکوم او بیا به ام بی بی ایس کوم او ډاکټر به جوړېږم خو هغه ته څه پته وه چې
یو ورځ به دغه شانته کې په بریک کې بس په ما باندې خاورې اوړي. قدرمنو ما سره پیر رحمان الله صاحب ولاړ دی، دوی سره هم څه خبرې کوو. پیر صاحب څنګه دی؟ ده راته ووایه چې د سړي وژړل نو د ده دا ژړا به څه رنګ راوړي؟ مننه کوو جي ستاسو ډېره زیاته. دا واقعه چونکې ډېره دردونکې واقعه ده او دا به زه دا ووایم چې زموږ په دې ملک کې د ریاست په دې مخ باندې د دغه ادارو چې کومو کې دوی دا تعلیمونه حاصلول په دغه ادارو کې او نور چې کوم دی لکه تفتیشي ادارې به واخلو، پولیس اداره به واخلو، دا د هغوی په مخ باندې یو سوالیه نشان دی او یو څپېړه ده. او لازمي خبره ده چې لوا د سړی دې سټیج ته ورسوي چې هره د لسمه پورې په هغه باندې تعلیمونه او دغه کول او خواریانې او مهنت کولی. نو جړه خو جړه ده، د پوره خاندان د پاره جړه ده، د پوره قوم نقصان دی، د پوره علاقې نقصان دی چې یو قیمتي جان ضایع شو. ښه خبره نه ده، خو موږ له دغه خبرو مخنیوی پکار دی لکه څنګه چې دی ولګېده او د سکول انتظامیې چې کوم دی یو غفلت او لاپروايي. نو یو خو جرم دی چې یو کس په لاس باندې جرم وکړ او ډزې وکړ. دویم جرم دا شو چې غفلت او لاپروايي دام یو غټ جرم دی. له پکار دا و چې فورا مطلب دا د اسپیټال ته رسولې وې. دغه د بازار منځ دی، په 10 قدمه کې، صرف په 10 قدمه کې د ټیکسي سټینډ هم دی. او داسې واقعه چې وشي هر یو سړی چې کوم دی یو لاروونکی هم تا للیفټ درکوي چې هره ته راوخېږه چې تا زه اسپیټال ته ورسوم یا د تاڼې ته ورسوم. نو د هغوی چې کوم دی نو د هغوی هم د غفلت او لاپروايي یو حد دی. او زه به دا ووایم چې دا زموږ د ریاست کمزوریانې دي چې دا ادارې دومره حد ته راوستل چې صرف او صرف کمرشل کاروبار ته جوړ کړ، کمرشل کاروبار ته جوړ کړ او صرف پیسې ګټن دي، نه چې قوم چې کوم دی په خپلو خپو درول دي، نه چې قوم له یو معیاري تعلیم ورکول دي، صرف او صرف تجارت ته. او هغه چې کوم دی سالانه پروګرامونه یې موږ ځو، کالجونو ته هم ځو، سکولونو ته هم ځو او دغه چې کوم دی کپونه راوړي په 100 او په 200 روپۍ کپ په بازار کې عام خرڅېږي. د مور او پلار خوشحالولو دپاره چې کوم دی ماشومان له کپونه په لاس ورکړي او کور ته ولېږي چې یاره چې کوم دی نو ما لکه پوزیشن واغسته. قدرمنو دا وخت ما سره د سلمان ماما ولاړ دی. اسرار صاحب د دې سره هم څه خبرې کوو. اسرار صاحب څه به راته ویل غواړې؟ غم داسې دی چې که خبرې یې ته ډېرې وکړو نو کمیږي نه. ما لپاره خو الفاظ دي، خو لکه ستا په زړه او ستا په سینه او ستا په اوږو دغه تندر راغورځېدلی دی. السلام علیکم جی. ډېره مننه جی تاسو دلته راغلی. زه خو به د ټولو نه اول دا ووایم چې نن مثال په طور زموږ سلمان نه دی مړ، دا د هر پښتون سلمان مړ دی. ځکه چې یو سکول یو داسې یو ځای دی مطلب چې هلته موږ خپل بچی د دې دپاره لیږو چې هغه به موږ له یو ښه مستقبل راکوي. او هلته به چې کوم دی د ده نه به زه د دې وطن دپاره یو معمار جوړوم، هغه به د دې وطن په خیر راځي، د مور پلار په خیر به راځي، د دې علاقې په خیر به راځي. او هلته چې کوم دی زما بچي ته تحفظ نشته دی. صحیح ده که نه؟ په سکول کې زما بچي ته تحفظ نشته دی، په مدرسه کې زما بچي ته تحفظ نشته دی. دا به زه یم چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل دا واقعي چې په سکول کې چې کوم دی نن زموږ سلمان چې کوم دی شهید شو. او بیا ستا د مندړي نه د سکول نه چې کوم دی تا نه سړی روغ ځي او زما سلمان زما بچي په موټرسایکل راکېنې تا سره دومره څه نشته دی چې تا هغه هسپتال ته ورسې. د هغه دومره بلیډینګ شوی دی چې هغه د خپل بلیډینګ د وجې نه مړ دی، د هغه نه اینه دومره زیاته تللې ده چې د هغه د اینې د وجې نه مړ دی. مطلب د یو ډز نه هغه دومره سیریس نه و لګېدلی. هغه مطلب دا چې په خپل را روان شو او په خپله موټرسایکل ته وخوته، خو دې نه دا معلومېږي چې هغه سروای کولی شوه، ټیک و که نه. نو چې دا په ټیم باندې هسپتال ته رسېدلی او په ټیم باندې د ده علاج شوی وی، نو انشاءالله الله تعالی نه موږ دا امید ساتو چې خدای موږ له خپل سلمان راکړی وی. خو لکه د ټولو نه غټ غفلت چې کوم دی د دې نن سبا چې کوم دی بس یو څوک ورسې را پیدا کی، یو شاړ کانټر کې په پبلک سکول کولاو کی، یو د بزنس یو د پیسو یو 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 پروګرامونه شروع کړي دي. دومره پیس راکا، دا نن برډے دی، دا نن فادر ډے دی، دا نن مدر ډے دی، دا موبایل کلچر، دا ارث چې کوم دی دا دوی په خپله باندې ډیولپ کړه په دې سکولونو کې. د سکول کې چې کوم دی په موبایل باندې پابندي نشته دی. غټې موبایل یې استادان هم یوز کوي، مسان هم یوز کوي، سټوډنټان هم یوز کوي. چا د غټ موبایل خلاف اکشن اخیستی؟ چا اخیستی دی؟ دا نن چې زما د سلمان مړ دی د غټ موبایل د وجې نه مل دی.
چې غټ موبایل باندې مثال په تور دی پابندي لګولې وې ټیک ټاک نه وې ټیک ټاک دی یو میسج نه زما را خورت نن مړ دی تا اورېدو تا په ما دا کمنټ وکړو ما په تا دا کمنټ وکړو دا د سکول دا د استادانو دا مکمل 100% د ذمہواری ده چې د بچ کم د په سکول کې په موبایل کلچر باندې په پابندي ولګي دلته چې کم د ستا سکول ته اسلحه راځي او ته دومره پته نه لګي په رڼا ورځ باندې ستا په سکول کې الک شهید کیږي او ته چې کم د ناستې بدن نه په واده کې چیس کی نو سرجی منګه چې کم الله حکام دي هغه ته درخواست کوو چې موږ ته د خپل قاتل زر تر زر ملاو شي بلکې زموږ مشرانو درې ورځې الټیمیټم ورکړی دی درې ورځې کې دنه موږ ته خپل قاتل ملاو نشو موږ به ځو منډنۍ چوک کې وبندو هلته به ودرېږو ټول علاقې را سره بېګا عهد کړی دی او انشاءالله ډي اس پي صاحب موږ له ښه پوره مطلب تسلي را کړې ده خو موږ بیا هم ستاسو د میډیا په واسطت سره هغوی ته ریکویسټ کوو درخواست کوو چې موږ ته خپل مجرم زر ته زر ملاو شي مننه خوشحاله اوسئ